د زړه خبره ده. ګوره زه خو به ډالر لپاره کوم، د زړه لپاره نه کوم. خو ته خو د زړه ده کې نه زما د ځوان زموږ خو ځواني ختمه شوې، ذکر دا خبره څنګه تاسو ویل د ایج ډیفرنس نو زړونه چې کله نږدې نو بیا ډیفرنس دا نه وطن غواړي او نه بل څه غواړي، هیڅ بیریر منځ کې نه. زه ما استاسو میزبان سید زاهد جان دا وخت زه موجود یم د شیري دره علاقه صدیقه بانډه کې. نن چې کوم مقصد باندې موږ راغلي یو هغه په صدیقه باندې ته زما خیال دی چې هر سړی به خبرې یو ورځ دوه چې کوم زما سره خواته ناست دی دا ساجد زیب دی، ستاسو سره به زه تعارف کوم، بلکې په سوشل میډیا باندې خو د پرون نه شروع شوې ده او هر سړی به یې پیژني. په چون کې زما سره موجود دی، غواړم چې د سره خبرې وکړو په هغه حواله چې کوم د دې دوستي وه د امریکایي زنانه سره، خاتون سره، د دې هغه دوستي بیا په محبت کې بدل شوله او هغه راله دلته پاکستان ته. او مطلب دا دی چې یاره واده کوي نو د ګورو او تپوس کوو د ساجد زیب دا راته ووایه اول خو دې مبارک شه. پرون د څه ورځ وه؟ د پیر ورځ وه که نه؟ د پیر په ورځ باندې وایي تاسو نکام شوې ده، نو بهرحال مبارک شه. دا راته په خپله زمونږ د ناظرینو ته په خپله خوله باندې ووایې دا څه قصه وه او څنګه شوې وه او د کله نه شروع شوې وه؟ ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت راکولو دلته د راتلو. دا جي بس د فیسبوک تعلق و نن نه کال مخکې څه طریقه یې فرینډ ریکویسټ بیا میسیجز نو هغه سلسله شروع شوه او د یو کال نه دا تعلق و. بیا دې دوران کې دی ویل چې زه درځم، بیا زمونږ یو ډېر کلوز ریلیشنشپ بیا خپل منځ کې و لکه ډېر زیات. نو مخکې هم دا یو پیرې ما انوایټ کړی وه خو بیا څه د وجوهاتو د وجې نه د روژې د وجې نه پاتې شوه او نن دغه د ستاسو د مخې ده راغلې ده. خوشحاله یاره زه خو وایم چې دا طریقه لکه مونږ ته مو خیر ځکه چې یاره زه هم کم سے کم غواړم چې یاره یو امریکانی خیر دی د هغه ایج ډیپرس چې کوم مونږ وایو هغه دی که نه، خو بهرحال داسې څه لکه طریقه مونږ ته مو ښیه چې یاره چې مونږ پورې ډالر ورشو. بل ډالر خبره نه ده، دا د زړه خبره ده. ګوره زه خو به ډالر لپاره کوم، د زړه لپاره نه کوم. خو ته خو د زړه ده کې نه زما د زموږ خو ځواني ختمه شوې، ذکر دا خبره کوم. څنګه چې تاسو ویل د ایج ډیفرنس نو زړونه چې کله نږدې نو بیا ډیفرنس دا نه وطن غواړي او نه بل څه غواړي، هیڅ بیریر منځ کې نه. نو د زړه خبره نه په هغې خو زه پوهېږم. مخکې ما تپوس وکړو، تا ته مې وویل چې یاره په جنګ او محبت کې هر شی جایز دي که نه. نو خو ټیک دا خو مونږ هغه دی ویلې ده چې یاره ستا د وایي په ستا میسج چې کوم ده د هغې 47 سال عمر دی، ستا 31-32 سال عمر دی، بلکل دا خو نه میټر کوي. جی خو څنګه محسوس یې؟ ډېر خوشحالي ده او خوشحاله یو، هغه هم خوشحاله ده، زه هم خوشحاله یم. نو زما خیال نه راځي که والد صاحب خو د ستاسو ټول نه زیات خوشحاله دی. نو ظاهره خبره د پلار دی او د هر پلار د ارماني چې د هغه بچی کامیاب وي، واده وکړي، بچي، نو ظاهره خبره ده خوشحاله به موږ هم خوشحاله یو، ټوله فیملي خوشحاله ده، خویندې وروڼه، بلکې ټول زه د دیر د پښتونخوا دا زما د یو فخر دی چېرې یو داسې میلمنه زموږ وطن ته بیا زموږ په دې سخت حالاتو کې چې کوم دا سیکیورټي تھریټس دي او یو شی دی بل شی دی، نو موږ پښتانه یو، زموږ روایات دا دي، دا زموږ میلمنه ده، د دې عزت هم زموږ فرض دی او د دې حفاظت هم زموږ فرض دی. نو زه خوشحاله یم. ښه زموږ د ناظرینو ته لږ دا مو ووایه که نه چې یاره ما خو تاسو را مخکې دغه وکړو هنیمون دپاره تاسو څه دا کوئ؟ امریکې ته ځئ، کینیډا ته به ځئ، دوبۍ ته به ځئ، لندن ته به ځئ که نه، د خپل علاقو کې به مطلب دی چترال ته به ځئ یا به کومراټ یا خپل سوات او یا نور علاقو ته به ځئ، څه پلان کړی؟ هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. نو زموږ ډېر ښایسته وطن دی، ډېر پرامنه وطن دی، بیا خاص کر زموږ دیر. نو زه وایم چې دیر د ټولو نه د هنیمون دپاره ډېر زیات بهتره دی. ښه دا هلکه پلکه موسیقي رسه زه کوم په دې کې مایند کې هم نه خبرې به داسې کوم چې خپل ناظرین دپاره چې هغوی هم انجوای کړي او تاسو هم چې څنګه موږ دلته راغلي یو خوشحاله یو، کوم خوشحاله یې نو یاره موږ وایو چې یاره دا کېږي. نو بهرحال دا راته ووایه چې دا خبره به څه بوډۍ ومني د موسیقۍ چې یاره زه په مطلب دا غیر د کوم ځای هر شی مني هغه خو چې ما ته وایي چې ستا څنګه خوښه یې پلي خلک دی دغه لیبرل خلک دی او ډېر ښکلي لایف انجوای کوي. دا خلک چې څنګه راغله او دا چې کوم د سوشل میډیا چې کوم دغه وشو نو ډېره زیاته خوشحاله ده چې هغه وایي چې زه یو نارمل ګرل مخکې ومه خو اوس یو نارمل ګرل نه یم، که زه ډېر زیات مشهوره شومه او بیا ستاسو بیا د پښتنو چې کوم دا روایات دي په دې وجه باندې نو ډېره زیاته خوشحاله ده. او د هغې خو وجه هم دا ده چې هغه په ټوله دنیا کې نن ځلېږي او دا کېږي که نه. مخکې منډې وه
او شینګاو کې به خو چا به نوم هم نه اورېدلی نه هغه دنیا په په خپله هر و چینل ماته باندې ستاسو د راکېږي که نه انټرویو نه مخکې دې دوران کې نو پاپولیرټي هغې ته میلاو شول ستا د وجې میلاو شول او تا ته د هغې د وجې میلاو شول ستاسو خو د بهرحال وجې زندګي ده او الله دې دعا به کوو چې یاره ډېره ستاسو د مخکینۍ زندګي ما الله ښه په خوشحالۍ ډېره زیاته باندې مننه تاسو دلته راغلی موږ دغه شي وخت راکړو بیا ستاسو په وساطت باندې مونږ خو چا نه مونږ خو غریب خلک یو مونږ نه څوک پېژني نه هم د چا څه خو د هغه ستاسو هغه برکت دی نو ډېره زیاته مننه نه زمونږ فرض جوړېږي چې یاره مونږ خپل داسې علاقه په ښه دغه باندې دغه زمونږ کړو، وروڼه یې. پازیټیو دغه کړو زمونږ کار هم دا دی چې یاره دغه کوو چې څومره په ښه انداز باندې وشي انټرټین کوو به هم او مطلب دا دی چې د خپلو ناظرینو ته به دا کوو ناظرینو دا پکار زمونږ سره ده پکار ده دا وطن داسې دی ډېر د غریبۍ وطن دی ډېر د سختو وطن دی ډېر د بې امنۍ دغه پاتې شوی دی نو مونږ وایو چې دلته امني دلته یو خوشحالي دلته سکون وي او دې کې تاسو ډېر غټ کردار دی جی بالکل ناظرینو تاسو وکتل چې د ساجد زیب ډېر ښه الفاظ بیان کړل او څنګه چې موږ سوچو چې موږ پازیټیو امیج را مخکې کو عمدغه شان دی عمده سوچ دی او په دې سوچ دی الله یو عمده شان دی چې او والد صاحب هم ډېر ښه یو قابل کس دی د میډیسن د شعبې سره تعلق دی او هغه ډېر خپل خبرې وکړلې هغه تاسو سره شریک کوم نو یو ځل بیا غواړو اجازه ته د الله په امان